بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شرپو د ملګري محمودجان عمرزی سره ستاسو په خدمت کې د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس نه حاضر دي. کتونکو نن دلته کې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د طالباتو ګیمونه دي. دغه ګیمونه به دغه ننني پروګرام کې تاسو سره مونږ شریکو. زمونږ به دغه سلسله روان وي. زمونږ سره یو میم موجوده ده، د نجي سکول سره تعلق ساتي. د دې سره هم خبرې اترې کوو، خبرې اترې به کوو. د طالباتو سره به خو هم کوو. دا ګلالي ماشومان راغلي دي، لږ دا ګلالي ماشومان ورته وښایه. دا به چې کوم دی نن خپل پرفارمنس په دغه سکول کې ښیي، په دغه لوبه کې. او دا وحدت خان صاحب چې دلته کې یو تعلیمي ماهر خو هم ګڼل کېږي. چل ول کې تعلیمي ماهر شو. چل ول کې داسې چې 400 کې یو ډېر ښه بنیاد کېښوده د دغه سکول. نو دغه میم موږ سره دغه سکول موجوده ده. یو به دغه سکول باره کې راته وایي او بل به نن دلته کې څه پرفارمنس به کوئ تاسو. السلام علیکم. زی زمان فایزه ګل دی او اسپایر ګرامر سکول طرف نه راغلم ایز ا پریزنټیټر او ما الحمدلله پرنسپل یم د دې سکول. بل خبردار زموږ سکول چې چارزه کې فرست ټایم او لیول سکول دی کنه. تاسو ته پته چې چارزه کې لیول سکول نشه، دا او لیول سکول دی. بل خبردار چې زموږ نن ماشومان موږ راوسی سپورټس کمپلیکس دی او ورکوټه غونډه کې ټابلو ده. دلته پرفارمنس دی، ورکوټه غونډه کې ټابلو ده. هغه بدلته کې دی په سٹارټینګ کې په پریزنټیشن کې دی دا ټابلو پرفارم کوي. اور موږ خپل طرف نه افورت ډیر ښه کړی دی. ان شاء الله ماشومان باندې ډیر امید دی چې هغه به ان شاء الله زموږ چې کم د دینه توقعات دی هغه باندې به دی رس ان شاء الله. تاسو سکول کې څومره تعداد دي؟ زمونږ ماشاءالله اوس 40 پلس ماشومان دي. خو زمونږ سٹارټ اپ موږ اغشت په اگست کې وکنه. نو بس ان شاء الله ماشاءالله ماشومان ډیر ښه روان دي موږ سره. او تاسو پته چې لیول سکول کې لږ شان ډیفرنٹ وی، اکټیویټي بیس لرنینګ دی، ټول اکټیویټي بیس لرنینګ دی. نو لږ ټرسټ کول پیرنټس لږ شان پدې کې ظاهر تاسو پته چې ته کې رټب خبره سیستم او چې اکټیویټي بیس لرنینګ کې ډیر فرق راشي کنه ایجوکیشن فیلډ باندې. نو چارسته کې فرست ټایم دی نو پیرنټس په لږ ټرسټ ډیر کم کوي. هو ماشاءالله زمونږ ډیر حد تک سکول روان شو. ستاسو طریقه کار څه دی ماشوم د داخلولو؟ زمونږ دا چې زمونږ خپل انټرویو وي د ماشوم د پیرنټس انټرویو لږ شان ججمنټ په دې موږ ځکه کوو چې موږ غواړو چې څونه ماشوم نه شاده بیک ګراوند نه څنګه دی، مطلب کوالیفاید دی، پیرنټس ایجوکیټډ دی یا نور څه حد تک مطلب موږ ګورو کنه دای پراپر طریقې سره انټرویو ټیسټ دا اینه پس موږ ماشوم اډمټ کوو ځان سره. تاسو چې کوم برانډ دی آیا دا 400 کې بل شته دا کوم سیمو کې؟ نه جی فی الحال 400 کې نشته. فی الحال نشته. پېښور کې شته، پنجاب کې شته، کراچۍ کې شته، اسلام آباد، پنډي هر ځای کې شته. د نورو سکولونو د خپل سکول فرق څه خو دی؟ زه خو ما په بل سکول کې ایز ا هیډ کار کړی دی. خو د دې فرق دا دی کنه چې ټول اکټیویټي بیس لرنینګ. خو اکټیویټي هغه نه چې موږ وایو. موږ ماشاءالله اکټیویټي نن تاسو ته کتې شي کنه چې نن زما واړه ماشومان راغلي دي سپورټس کمپلیکس کې دونه غټ حد تک پرفارمنس کوي. د دې نه تاسو اندازه کولی شئ. څه میسج ورکړئ؟ زه خو والدین ته دغه میسج ورکوم چې تاسو ویزټ وکړئ، تاسو راشئ، زموږ سیټ اپ وګورئ. الحمدلله د هر یو شیز دپاره موږ بیل سیټ اپ ایښی دی. مطلب که ماشوم سټډي کوي د هغه خپل روم دی، که ماشوم اکټیویټي کوي د هغه خپل اکټیویټي روم دی، که ماشوم لنچ کوي د هغه خپل لنچ روم دی. نو د دې نه زیات دونه فیسیلیټیز موږ په دونه کم فیس کې ورکوو. نو پیرنټس ته خو پکار چې ویزټ وکړي. دا په مردان روډ باندې دا مردان روډ باندې غني خان روډ، غني خان چې کوم غني خان روډ چې کراس کې کلا ډیر نو 400 ته چې ځای نو هلته کې دی. او جی خپل بورډ هر یو شی لګېدلی دی. ډېره زیاته مننه کوم. کتونکو دا وه پرنسپل فایزه ګل چې هغې څونه تفصیلي د خپل سکول حوالې سره خبرې وکړي. دا ګلالي ماشومان یې راوستي دي. نو فرق دغه دی. دا به نن د غټو خلکو د وړاندې چې کوم دی خپل هغه پرفارمنس ښیي. نو یقینا چې دا زموږ د 400 دپاره یو ډېر ښه سکول دی، یو ډېر ښه برانډ دی. دا په دې ټول ډسټرکټ کې نشته دی. خو دا د دوی لږ شومان دي، اشتهار نه کوي، چاته ښودنه نه کوي. نو د دې خبرې چې کوم دی به دا به دوی مني. دلته که زموږ مثال خو د ړندو د کڼو دی. موږ ته به بار ښیې. اوس موږ سهار چای څښلې ده او په نم څښلې زموږ نه هېر دي ځکه د لارو باندې د دیکو وخلو. نو چې 400 ته رارسېدو نو هغه اصلي مقصد موږ نه هېر شوی دی. نو دغه شانتې د دې سکول والا دغه هم کار دی. نو دا ګیله ترې نه ښه په کولو مټ باندې چې کوم دی نو د پرنسپل صاحب نه کومه چې دا د دې کمزوري ده. خو بهرحال یو ډېر ښه برانډ، یو ډېر ښه سکول. منې که نه ګیله خو مې منې کمزوري خو هر ځای. خو لکه موږ خو پینل دی باقاعده ډسکشن کوي. دا لږ شاید د ډایرکټر صاحب هم کمزوري ده که نه چې هغې هم لږ شان انوالومنټ وکړي په دې شیزونو کې. کتونکو ډایرکټر صاحب زموږ ډېر تکړه ملګری دی. نو دا موږ خپل سکول ګڼو، دا ذمواري درکوو چې دلته کې دا کم میم ده دا ډېر په میرټ راغلی ده. دې په ډېر ښه سکولونو کې چې کوم دی نو ښودنه کړې ده او ډېره ټیلنټډ ده. بل چې کومې استادانې دي ورسره نورې
نو کم تعلیم والا ورکې نشته دی او بل دا ده چې برانډ دا په ټول ډسټرکټ کې بل ځای کې نشته دی نو دا هم د سره په دې ننني فنکشن کې شریک دا خو دغه پروګرام و مزید ورته پروګرام ښایو زموږ سره اوسئ